القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ټول اول خزو د خپل طرفه زما د اتیان د خپل کلي د خلکو طرفه او د پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو طرفه خپل ورور مشر او زموږ وزیر جناب عاطف خان صاحب ته یو ځل بیا په هتیانو کې پخیرالی ویم. هتیان هغه کلی دی چې عاطف خان ته به دا یادي چې کله پاکستان تحریک انصاف جوړ شوی خو ډېر مخکې و، خو چې کله دا تحریک ورو ورو په زور کې شو او د تحریک خبرې په هره کوڅه کې کېدل شروع شوې، نو هتیان هغه کلی دی چې هغې عاطف خان له عزت ورکړو، راوغوښتلی شو. هتیان هغه کلی هم دی چې دلته په ماضي کې لوی لوی لیډران راغلي دي، ما مخکې هم دا خبره کړې ده. د سیاسي بصیرت هم دی، د پوه خلک هم دي او سیلف میډ ایجوکیټډ خلک دي. چا چې په غریب کور کې سترګې کولاو کړې خو محنت یې وکړو، خپل ځان یې وپېژندو. نن موږ ډېر په فخر سره دا ویلی شو چې هتیان هغه کلی دی چې په هغې کې الحمدلله ججان هم شته، په هغې کې انجینران هم شته، په هغې کې ډاکټرز هم شته. په هتیانو کې بهترین ټیچران هم شته، پوه خلک هم پروډیوس کړو او همیشه په دې علاقه کې د سیاسي تحریک دپاره د یو مرکز حیثیت لري. موږ چې کوم ګراوند کې نن ولاړ یو دا به ډېر زیاتوي چې سړی د وروستو خلکو چا چې پکې محنت کړي د هغې اکنالجمنټ ونه کړي. زمونږ نه مخکې دلته زمونږ رباني صاحب وزیر پاتې شوی، رحیمداد صاحب پاتې شوی، هغوی پکې خپل کردار ادا کړی. د کوم قوم ګراونډونه چې آباد دي هغه قوم به همیشه د هغې نوجوان به چې دی صحتمند دي. د هغه ذهن چې کوم دی هغه به پوزیټیو اکټیویټیز طرف ته رجحاني. زمونږ د پارټۍ مشر عمران خان صاحب هم په خپله یو سپورټسمین دی او چې کوم نوجوان په خپل ارلی یوت کې دې اکټیویټیز طرف ته د چا رجحاني، څوک په دې سپورټس ګراونډز کې په هیلث کلبس کې وخت تېر کړي، د هغې کې دوه کوالټیز پیدا شي. دلته به ډېر ینګ عمر والا ملګري ناست دي، هلکان ناست دي، تاسو ته دې ټایم کې پته نه لګي. دې ټایم کې که یو نوجوان ایکسرسایز یا سپورټس کې نه وي نو هغه ته کم از کم 35-40 پورې څه خاص احساس نه کېږي. خو چې کوم هلک ځان د غلطو کارونو نه د غلطو محفلونو نه وساتو، په سپورټس ګراونډز کې په هیلث جمنیزیمز کې یا جماعت مدرسه کې ټایم تېر کړو، نو چې کله دې 40 کراس کړي دته بیا پته لګي چې کله د ځواني یو ښه حال کې ده پاتې شوي. نو دلته چې کومه دا فیسیلیټي را روانه ده نو زمونږ دپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې هتیان اوس بیکورډ کلی نه دی، یو قصبه ده، خو په پوره پښتونخوا کې دا فیسیلیټي چې ده نو دا په 3-4-5 نه زیات چې ده نو دا به نه وي. دا یو غټ اچیومنټ دی چې باندې موږ شکریه هم ادا کوو، خوشحاله هم یو. یاره زمونږ منسټر دی، د خپل کور یو شی دی، خو په خپله حلقه کې به یې زما په خیال چې نه یې کړی او زمونږ حلقې ته دا شی راوړو، نو دا ما په خیال چې د ستاینې وړ. دویمه خبره چې دا ده د خان صاحب د عمران خان چې کوم ویژن دی نو هغه دا دی چې عام خلک امپاور شي، چې عام خلک په خپله باندې د خپل تقدیر فیصلې وکړي او عام سړي ته سهولت میلاو شي. ځکه چې په دې کې زیاتتر خلک هغه دي چې هغه عام خلک عمران خان صاحب امپاور کړو، وزیران، ایم پیګان، ایم ایل اګان ته د عوامو په طاقت باندې هغه جوړ کړو. نو په موږ باندې لازم دا ده چې دا خلکو خیال وساتو چې دا تحریک مخکې وړی په دوه طریقو باندې د خپل قام خیال ساتلی کېدی شي.
یو ترقیاتي کارونه او بل د نظام درستګي. که چېرته یو انسان دا وایي چې ترقیاتي کارونه ضرورت نه دی نو دا هم یو ضرورت دی. دا نن چې موږ راغونډ شو خو یو ترقیاتي کار دی که نه، یو سهولت به شي د دې کلي نوجوانان ماشومان بچي دی مخکې هم لوبې کولې په زیات ښه کنډیشنز کې به لوبې کوي. یو سړي ته د ټرانسفارمر مسله ده، د ګیس مسله ده. الحمدلله د ګیس په مد کې هم کار روان دی. د لوخړ ګیس الحمدلله منظور شو، کار په شروع شو. انشاءالله العزیز ډېرو خلکو په سیاست کړو، کار چې چا وکړو الله ته پته ده. د هغې سره سره د بجلۍ په مد کې کافي فنډز راغله او نور را روان دي. زما خواهش دا دی چې د ټرانسفارمر په بنیاد او د شنګلو په بنیاد او د لارې په بنیاد چې د خلکو ضمیر اخیستل کېږي چېرې دا ټرانسفارمر د کوم خو پارټۍ ډنډه اوچته کړه، دا خبره ختمه چې دومره انویسټمنټ په دې ټرانسفارمر د بجلۍ کې او په دې ګیس او په دې ډیولپمنټ کې وشي چې آینده لپاره څوک د چا غربت نشي کش کولی. یو سړی راځي چا نه ووټ غواړي نو په نظریه باندې بیا غواړي. یو ترقیاتي کارونه د خپله خبره غونډو هم خپل کلي کې ډېرې خبرې ښه هم نه دي، مېلمانه ناست دي، مشرور هم راغلی. صرف دا یو عرض تاسو ته کوم چې دا ترقیاتي کارونه زموږ نه مخکې هم شوي دي او کیدای شي بعضې کسانو زیات کړي، خو ملک په ترقیاتي کارونو نه ټیکېږي. ملک به ټیکېږي د نظام په ټیکېدو باندې. او نظام ټیکېدل څه ته وایي؟ نظام ټیکېدل دې ته وایي چې ستا مشر ملک به په دې باندې ټیکېږي چې ستا د ملک مشران هغه خلک دي چې هغه په خپل ځان کې نه پراته چې خپل ځان موړ کړي، چې هغه په دې کې نه پراته چې دې د قوم د خزانه لوټ کړي او سلګه په دې خلکو ولګي او نور خپل کور ته ویسي. دا څومره د شرم خبره ده چې نن ستا د ملک مشران چې دا نه پاټېږي په جیل کې پراته دي د کرپشن په بنیاد. نو که یو سړي د یو پروجیکټ نه 1 کروڑ روپۍ پټې کړي نو دا صرف کرپشن نه دی. په دې 1 کروڑ روپیو باندې به چې د هسپتال جوړېدو، پای کې به د چا علاج کېدو، یو سکول به جوړېدو، پای کې به چاته تعلیم ملاوېدو. که هغه هسپتال جوړ شوی کېدای شي چې 20 30 50 شپېته ژوند زندګۍ بچ شوی، کېدای شي چې دا سکول په وخت جوړ شوی د دې کې چې کم سټوډنټ کم ټیچر نن جوړېږي، کم ډاکټر نن جوړېږي، د نن 20 کاله مخکې به دا جوړ شوی. هغه پیسې چې کم د دې وطن نه د دې جرم او د دې وینو نه راښکلې شوي راسکلې شوي دي، د هغې نقصان صرف دا نه چې د یو سړي خزانه ډکه شوه، د هغې نقصان دا دی چې په کم ځای لګېدی هغه هم ونه شوې. نه هیلث فیسلټیز راغله، نه ایجوکیشن فیسلټیز راغله، نه په وخت باندې لار جوړه شوه، نه فیکټري جوړه شوه. نن خلک دا خبره کوي چې عمران خان ګراني راوسته. عمران خان ګراني نه ده راوستې، دا ګراني خلکو راوستې چا چې 10,000 ارب روپۍ قرضه اخیستې وه چې د هغې قرضې د ورکولو لپاره نن کم از کم 8-10,000 ارب روپۍ قرضه عمران خان صاحب مجبوراً واخیست. موږ په دې باندې فخر کوو چې کومو خلکو دلته کې د دین په نوم باندې سیاست کړی دی، کومو خلکو دلته کې د دین په نوم باندې 40 کاله په دې پاکستان کې سیاست کړی دی او دلته کې په جلسو کې په امریکې پسې خبرې کوي او پټ د امریکې په سفارتخانه کې ورته وایي چې ما د وزیر اعظم راکړه د ټولو نه خبره زه ستا سپورټ کوم او ستا خبرې وم. لاړ شو ګوره په ویکیلیکس کې چا د امریکې سفیر ته دا خبره کړې وه. هغه کس چې په امریکې پسې خبرې کوي دلته زما وزیر اعظم زما لیډر لاړ په امریکا کې د هغې خلکو خلاف هغه خبره وکړه کوم چې ډېر ښه خلک نشي کولی. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کیسې دنیا ته بیان کو چې ولې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ لپاره اهم دی، ولې هغه ته چې کوم یو سړی ورته غلطه خبره کوي مسلمان ته ولې تکلیف رسي. د هغې په ژبه کې هغه خلک پوه کړه، د اسلام د سفیر په طور باندې دنیا ته د اسلام کیس پیش کو چې اسلام خو ډېر یو پرامن مذهب دی، ته څنګه وایې چې انتها پسند دی. او دی ورته ویل چې there is no radical Islam, there is no moderate Islam, there is only one Islam and that is of Muhammad صلی الله علیه وسلم. دا خبره چا کړې؟ د هغې
مشر کړی چې نن راغلی نو ټول ملک یې بلوه کړی دی یا د بلوه کولو کوشش کوي دا خبره خو هغې کس وکړه څوک چې زما د ملک وزیر اعظم دی نو زه محترم فضل الرحمن صاحب نه دا تپوس کوم چې کله هلته په امریکا کې عمران خان د ختم نبوت کیس راوکړو نو ستا بیا مذهب کارډ په هغه ټایم کې ختم شو نو بیا ته وایي چې ګراني ده او دا دي او هغه دي زه ستا نه فضل الرحمن صاحب دا تپوس کوم چې زما لیډر خو لاړ په امریکا کې د ختم نبوت خبرې وکړه د اسلام خبرې وکړه ته خو د هغې خلکو نن هم ملګری د چا په حکومت کې چې د ختم نبوت په کې ترمیم شو د دې نواز لیگ په حکومت کې نه شوی دا ترمیم زه د دې نه لا تپوس کوم چې اول خو دا زموږ د خپل ځان خلاف وباسه او هغه دومره د کلاو ذهن سړی عمران خان چې پرون یې ورته اعلان وکړو چې راځه که جلوس وباسئ که څه کې د سپریم کورټ د حکم مطابق لاړ شه په پریډ ګراونډ کې جلسه کې جلوس کې درنه کې چې څه کې بیګم حافظ حسین احمد صاحب ته ویل جنازه موږ به د لنګر نه خوراک هم درکوو او خو دا ده چې قانون په خپل لاس کې لري نو دا حکومت عمران خان چا په خیرات کې نه یې ورکړی 22-23 کال عمران خان چې کوم دی په دې روډونو باندې دا ډغرې خوړلې دي جیلونه هم خوړلې دي خلکو پسې خندل هم دي او دا یې ماته ویلي چې ماشومان دي ورپسې د دې خو ووټ هم نشته 20-30 کاله چې کوم سړی انتظار کولی شي هغه یو ډېر لوی لیډر وي باقي چې څوک پورې د کارونو خبره ده همدې کلي علاقې ته مو شیخ رشید صاحب هم راوستی و عاطف خان هم ورسره و زه هم ورسره وم دا د اتیان دا سټیشن به انشاءالله واپس هغې زوړ حال ته بوځو کومو خلکو چې دا پاټلۍ پټې کړې وې د خپلې خاورې خپل اختیار والو ته انشاءالله ورته بیا ښه وي چې څنګه انګرېز جوړول د انګرېز نه دله ښه جوړولی شو انشاءالله العزیز دلته په دې علاقه کې به د ریسکیو دا سنټر جوړ شي نو صرف هتیان نه دلته به شیرګړ میاسا لاندخور پرخو او هغه قاسمي پورې ایریاز به د دې نه انشاءالله کور کېږي ژوند به انشاءالله محفوظي دغه چې کوم زمونږ ټایپ ډي هسپتال دی دې کې انشاءالله ډاکټران چې څه کمی دی هغه به پوره شي انشاءالله العزیز دلته چې کوم زمونږ ټیکنیکل کالج دی د هغې لپاره کوشش کوو چې سرکاري بلډینګ ولوال ووایو یو ښه سټنډرډ د هغې نه انسټیټیوټ چې کوم دی جوړ شي هغې بیا صرف د اتیانو خلک نه د ګرد نوا خلک به د هغې نه فیضیاب کېږي څو پورې چې د خوږ علاقو تعلق دی او نن چې عاطف خان دلته راغلی یا زه دلته راغلی یم مطلب دا نه دی چې ګنې نورو حلقه زمونږ نه نور ځایونو کې به کارونه نه کېږي انشاءالله په پیرسدو کې به هم کارونه کېږي د پیرسدو د مدې بابا چې کوم ټولو کې غټه مسله وه چې کوم 15 کال یې مونږ انتهایي د هغې عوام په تکلیف کې زموږ په خپل حکومت کې هم پاتې شوي ځکه چې دا محکمه په مرکز کې و د نون لیګ سره وه او هغې دا مسله نه وه حل کړې خو الحمدلله ستاسو د حکومت په کوششونو ستاسو د پارټۍ ستاسو د ملګرو په کوشش خپل ځان سټایل نه یې پکار زه خپل نوم چرې نه لم خو الحمدلله هلته کې کوشش وشو او کوشش دا وشو چې د ارچن د علاقې نه زموږ مدې بابا پیرسدو بیله شي ځان له د هغې فیډر شي چې پای باندې روډ شډینګ نه راځي هغه شان اتیانو او د لوندخوړ خلکو ته کېدای شي هغه عمره احساس نه کېږي خو چې د چا دوستان یا رشتهدار هلته دي هغې ته پته ده چې 18 ګنټې هم چې دی په خلکو باندې 20 ګنټې هم روډ شډینګ په ګرمۍ کې راغلی انشاءالله دا ګرمي چې وه د مخکې نه ډېره بهتره تېره شوه دې نه پس چې کومه ګرمي راځي به د هغې نه هم انشاءالله العزیز بهتري د خپلې خبرې راغونډوم وختن فوختن به نور هم ډېر کارونه کېږي نو دا په چا څه احسان نه دی چې سړی ودوي چې ما دله دا وکړو ما دله دا وکړو دا خپل یو حق ادا کوو اصل خبره څه ده چې په کوم باندې زه یا عاطف خان یا زمونږ د پارټۍ یو ایم این ای یا یو ایم پي به کتلی کېږي په دې خبره باندې به کتلی کېږي چې ده سره په لاس کې اختیار راغی آیا ده پې سره خپل خاندان مخکې کو او که نه خپل خاندان پې خفه دی آیا ده پې خپلې اساسي سیوا کړې په طاقت کې په وزارت او په حکومت کې د راتلو نه مخکې د ده 100 جریبه ځمکه اوس 200 شوه یا د ده په پاکستان کې یو کور او ده په انګلینډ کې اوس 10 کوره جوړ کړه او یا ده په اقتدار کې راغی او په علاقې کې بدماش په پکمار غلط خلک یې رامخکې کړه او صحیح خلک یې دباو کړه انشاءالله په خپل ځان خو مې الحمدلله یقین دی او په دې سړي مې یقین دی دا د 6 کال دی په وزارت کې زما یو نیم کال به کم و بیش برابرېږي انشاءالله کوشش کوو په دې عهده کې ځان په اودس کې ساتو چې د دې عهدې د تقدس خیال وساتلی شي دا د چا د کور میراث نه دی دا یو امانت دی دا جنډه د پاکستان د وزارت دا جنډه د ایم این ای شپ د ایم پي شپ دا جنډه وختي د سروې سورې نن د یو په سر سبا د بل په سر ټول خلک نشي خوشحاله دي نه چاته نوکرۍ میلاوي دي شي خو چې سبا زه د وزارت نه کوشم یا عاطف صاحب کوشي یا زمونږ یو ایم پي او ایم این ای کوشي چې څوک پسې شاته دا ونه وي چې وګوره دا بنګلې پکې جوړه کړه
وګوره دا پراپرټي واغسته، وګوره دغه ځای کې دغه کونډه رنډه وه د دې په ځمکه باندې دا خلک راواچول، وګوره زما په ځمکه کې پردي نوم را پیدا کړو، وګوره زما سره ظلم وکړو، د بدماشان د پوجا کې کېناستل پاڅېدل، تړۍ به خرڅولې، نوکرۍ به خرڅولې، په ټرانسپورټ پوسټ کې به پیسې اخیستې، دا شوي پخوا زموږ نه مخکې، دا نوکرۍ هم خرڅه شوي، په دې ټرانسپورټ پوسټ کې پیسې هم پیدا شوي، خپل خپلوان یې مخکې کړي، خپل خپلوان یې په عهدو باندې لګولي، او دا هم یو خبره کوم چې انشاءالله عمران خان څه سترګې پټې کړې نه دي، په پارټۍ کې ورته ښه معلوم دي او بد هم ورته معلوم دي. ډېر ژر به انشاءالله تاسو دا وینئ چې واپس به که خیري دا 2023 پورې به زموږ انشاءالله دا حکومت هم الله چلی، او چې څنګه په پښتونخوا کې د پښتنو دویم ځل منډیټ ورکړو عمران خان له، دا چېرې په تاریخ کې نه دي شوي. انشاءالله العزیز په دې ملک کې به دا منډیټ یو ځل بیا عمران خان له دا پنجاب هم ورکوي، او هغه سند چې هلته کې یو ماشوم چې دی د مور په غېږ کې، ځکه چې هلته کې د سپي د چیچلو ویکسین نشته او په غېږ کې هغه ماشوم مري، د هسپتال په وړو کې مري، هغه سند چې دا 11 کال دی د پیپلز پارټۍ پکې په حکومت کې، زما دا یقین دی چې څنګه کراچۍ عمران خان له منډیټ ورکړو دا سند به هم رایخېږي. لږ د غلامۍ ذهن دی بعضې خلکو، هغه به رایخېږي، هلته ظلم دی، هلته د وډیرا شاهي او راج دی. په جنوبي پنجاب کې به انشاءالله د عمران خان سره دا خلک راپاسي، که د چا دا خیال وي چې په ډز جنبک باندې په زور زبردستۍ باندې او په درنو احتجاجونو باندې به عمران خان کوشي یا به د حکومت ختم شي، نو موږ ورته وایو چې ځانونه ښه تکړه کړئ، راځئ هلته کې که جلسه کوئ که جلوس کوئ، موږ ته انشاءالله استقبال ته هلته کې تیار یو، او قانون چې څوک په لاس کې اخلي بیا به چې کوم دی نو ریاست د هغې خلاف په عمل کې راځي. ذخیره کې بیا شکریه ادا کوم د خپل صوبایي حکومت هم، د خپل منسټر صاحب هم، او زه دا یو عرض به هم کوم چې دا حلقه په ماضي کې کافي اګنور پاتې شوی، ځکه چې زه مرکز کې MLA وم، ما سره په 15 کالو کې صرف 15 کروړه فنډ راغلی و، حالانکې مختلف داسې حلقې شته چې هلته کې خلکو په 1400 کروړه روپۍ لګېدلي، 2000 کروړه هم پکې لګېدلي دي. د هغې نه باوجود هم دې حلقې چې کوم دی په دریو کې په څلورو کې 3 دي PTI ته واپس کړو، 2 صوبایي، یو قومي، او چې دا په پاکستان کې څوک هم چې په سیاست نظر ساتي ته د پته چې دا قومي څومره سخت سیټ دی، دا صوبایي مونږ تقریبا ګټلی و، خو د پیسو زور زموږ خلاف نه استعمال شوی. ستاسو بیا هم زه شکریه ادا کوم، زه ریکویسټ کوم د خپل طرفه عاطف خان ته چې تشریف هم راوړي او مونږ ته چې کوم دی خطاب هم وکړي، او که د هغې سره انشاءالله مخکې نور هم څه پلان دي، مونږ به ډېر خوشحاله شو چې یاره صوبایي حکومت مرکز خو دی، خو صوبایي حکومت مونږ دلته کې د لارې، د کوڅو، د ګیسونو، د بجلو، هسپتالونو، د سکولونو کې مخکې هم تاسو کړي، بیا به انشاءالله کوي. عاطف خان ته بلنه ورکوو چې راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي.